بسم الله الرحمن الرحیم ایاک نعبد و ایاک نستعین. شکریہ جناب اسپیکر سے. نن دریم ورځ ده چې په دې هاوس کې په یو ډېره اهمه مسله باندې ډسکشن شروع دی. په هغې باندې د خبرې نه مخکې چې بله ورځ په پارلیمنټ هاوس اسلام آباد کې کومه واقعه شوې ده چې نقاب پوش راغلی دي او په هغې کې د هغې معزز ایوان هغه د تحریک انصاف پارلیمنټیرین هغه په هغې کې اوچت کړی دي. نو حقیقت دا دی چې دا نن دلته کوم ډسکشن شروع دی دا هغه خبره ده چې هغې د 500 کروڑو خلکو نمایندګانو ته د هغوی اوقات ښودي چې ستاسو په دې وطن کې د عوامي نماینده چې هغه د هغه د 500 کروڑو خلکو جرګه هاوس دی چې ستاسو اوقات دا دي او دا هم ورته ښیي چې که په تاسو کې د تپوس کولو طاقت وي نو وکئ تپوس د دغې واقعاتو پر زور مذمت کوو او انشاءالله تعالی کم چې دا دلته کې ډسکشن شروع دی نن د دې به نتیجه انشاءالله تعالی که خیر سره ډېره زر راشي. او دا چې کم دلته کې باز شروع دی پکار دا ده چې په دې باندې باز وشي ښه کلاو، ځکه چې د 1947 نه راواخله تر اوسه پورې مسله هم صرف دغه ده چې په دې ملک کې د طاقت محور څوک دی، په دې ملک کې اختیارات چا سره دي. آیا هر 2 کاله 3 کاله 15 کاله بعد الیکشن کیږي حکومتونه جوړیږي او هغه حکومتونه که دلته کې په پراوینشل کې دي که په مرکز کې دي یا که په نورو صوبو کې دي چې په هغې کې د قام په مسلو باندې بحث کیدی شي؟ آیا په هغې کې د قام څه خیر شته؟ نن دا یو کوېسچن مارک دی. په هر حکومت کې هم د دغې مقتدره حلقې چې کوم یو څو کسان دي چې هغوی د دې وطن هغه نظام په زنځیرونو کې بند کړی دی. په هره اداره کې د هغوی مداخلت دی، جوډیشري د هغوی تابع ده، بیروکراسي د هغوی تابع ده. که په دې ملک کې څنګه چې زما د ورور دلته وویل چې که په دې اویا کاله کې په خارجه پالیسۍ باندې باز شوی هغې باندې هلته کې د عوامو د هغې منډیټ احترام شوی، زما په خیال دا مثال نشته په دې وطن کې. عزتمندو زما معزز ورونو، د دې دپاره عمران خان چې کله سیاست ته راغلی دی او هغه د قوم دې ځوانانو ته اواز کړی دی چې راپاسئ او په دې وطن کې د هغې حقیقي ازادۍ د هغې 500 کروڑو خلکو د نمایندګۍ د حق د ادا کولو دا نن که زموږ په شان ځوانان دلته په اسمبلۍ کې ولاړ دي دا هم د عمران خان او د هغې قوم هغه نمایندګي ده. تاسو ته دې ښکارئ دا ټول نن که موږ وګورو چې د هغه سره د هغه د پارټۍ سره دا تیر 2 کاله کم ظلم او جبر وشو، کم زیاتیات وشو د هغې ذاتي اناد او بغض په بنیاد باندې چې د هغه اواز دباو کی د هغه اواز ختم کی. خدا د دغې خلکو زما په خیال باندې که موږ نن وګورو د هغه په نوم پابندي ده، په الکترانیک او پرنټ میډیا باندې د هغه په تصویر پابندي ده، خو ذات الله تعالی لوی دی. د دې قوم هغې 500 کروڑو خلکو ته په زړه کې هغې ماشومانو ته هغې بزرګانو ته هغې خلکو ته ریاض خان اذان ہو رہی ہے چې په الکترانیک او پرنٹ میډیا باندې دغه په تصویر پابندي دغه په نوم پابندي. خو آیا دا دغه خلکو غلط فهمي ده چې دا به موږ د دې قوم د زړه نه وباسو؟ د الله تعالی بادشاهي حق ده،
نوم به د الله تعالی پاتې کیږي. الله تعالی هغه دې قوم ته په زړه کې اچولی دی، دې ماشومانو ته یې په زړه کې اچولی دی، هغې بزرګانو ته یې په زړه کې اچولی دی، د دې ملک نوجوانانو ته یې په زړه کې اچولی دی. دا که د دغې خپل طاقت په هغې نشه کې نو نن هغه په جیل کې دننه د یو تقریبا کال د پاسه، خو دغه طاقتونه د جلسې نه د هغه په نوم باندې چې خلک بهر راوځي د هغه د نوم نه، د هغې خلکو د هغې دومره پریشر نه دومره یریږي چې د جلسې موږ دا په جمهوري معاشرو کې، په جمهوري ملکونو کې، په مهذبو ملکونو کې پروټیسټ د هر شهري حق دی. تاسو یو ځل یې نوسي کینسلوئ، بل ځل کینسلوئ، او چې بیا جلسه کوو بیا په هغې باندې فایارې کوئ. نو انشاءالله تعالی هغه ورځ لرې نه ده که دلته کې موږ وګورو. زما ورور خبره وکړه د دهشتګردۍ د 2018 نه مخکې کم صورتحال زموږ په دې پښتونخوا کې، په دې ټول وطن کې، خو چې د عمران خان حکومت راغی، عمران خان وزیر اعظم شو، د هغه نه مخکې 400 ډرون حملې شوي دي، بې ګناه په هغې کې ماشومان، جوماتونه، مدرسې شهیدان شوي دي. خو چې د عمران خان حکومت راغلی یو ډرون حمله په دې خطه باندې په دې پاکستان نه ده شوې. دا ځکه چې هغه د دې قوم په حقیقي معنو کې نمایندګي کوي، هغه د خود مختارۍ خبره کوي، هغه د دې قوم د ازادۍ خبره کوي، هغه د پاکستان د سالمیت خبره کوي. خو دا د هغې خلکو نه برداشت کیږي چې کوم د هغې امریکي جنټان په دې وطن کې ناست دي، د هغې سامراج هغه طاقتونه هغه دلته کې هغه واګي د هغې په لاس کې دي. الیکشن کیږي په 8 فروری باندې، د هغې نه مخکې څه شوي دي په هغې باندې زما وروڼو خبره وکړه. زه په هغې خبره نه کومه ذاتي چې آیا دغې خلکو څه کول، موږ څه کول، هغه دې ټولې دنیا ته ښکاره دي. د 8 تاریخ الیکشن کیږي، صرف یو خبره کوم د هغې د شپې چې دلته DGSPR ودرېږي، وایي زما په سیاست کې څه نشته، موږ د یوې پارټۍ سپورټ نه کوو، موږ نیوټرلز یو. نو زما په خیال باندې د دې نه د بزدلۍ نور څه حد نشي کېدی چې ته یو عمل کې بیا ووایه چې زه په دا عمل ما کړی دی، زه کومه. په 8 تاریخ چې کله الیکشن کېږي د شپې زه په خپله باندې کنټرول روم ته رالم، په یو طریقه باندې ما ځان دننه راوست، دا ټول په یوه کمره کې دننه ناست دي. چې کله دوی زه ولیدم په دې باندې خولې رالې چې دا د کوم ځای نه راغی. زه خدای شاهد کوم چې ما ته یې جولۍ ونیوه چې ته مهرباني وکړه خپل کور ته، زه ستا رزلټ په تا ته کور ته دروړو، خو د دې نور بونیر نه کلار شه. ما ورته وویل چې د دې ځای نه به په امبولینس کې یا تاسو وړي یا به ترې ما وړي، هله به د دې ځای نه زه وځم. بیا دې راځي په میډیا ودرېږي، وایي زموږ د سیاست سره څه کار نشته. مهرباني دې وکړي، په دې ملک باندې دې رحم وکړي. دلته په سکول کې ماشومانو ته سکول نشته، دلته کتاب نشته، خلکو ته په هسپتال کې دوایي نشته. 23 ارب روپۍ زما دې ورور خپله وي چې د دې یوې ادارې بجټ دی. خلک د خپل ټیکس پیسې راخلي ډایرکټ او انډایرکټ او دغه خلکو ته ورکوي چې کم شهیدان دي په هغې کې زموږ شهیدان دي، موږ ته په هغې فخر دی چې کم په دې بارډر باندې شهیدان کېږي، چې کم د دې قوم دپاره قرباني ورکوي. خدا دې مهرباني وکړي د دې پولیټیکل انجینیرنګ نه دې کلار شي نور، چې تر څو پورې د حقیقي نمایندګۍ حق او دلته کې د جمهور د فیصلو احترام نه وي، په دې ملک کې د ترقۍ هېڅ څه مخه نشته. او دغه کار به الله تعالی د عمران خان نه اخلي، د عمران خان د ملګرو نه به اخلي، د تحریک انصاف تورکرانو نه به اخلي. ځکه ورته هغه لکه د غر ولاړ د هغه ملګري ولاړ، که هر څومره جبر کوي، فستایت کوي، ظلم کوي، نو د هغې ته موږ مخامخ لکه د دیوال ولاړ یو. تاسو د سړي په سر ټوپک کېدی او تاسو ورته وایئ پارټي بدل کا. دا په کومه مهذبه دنیا کې دي؟ دا په کومه مهذبو معاشرو کې دي؟ دلته انسانان پاتې کېږي، 25 کروڑه خلک دي. دا ځناور خو نه دي چې لکه تاسو یې د ځناورو ټریټ کوئ. لخت هم پسې راغستې ده، کله په دې لار روانه وای، کله په دې لار روانه وای. دا اوس وخت راغلی دی
همدای وخت دی چې په شریکه باندې موږ ټول دا ملک د تحریک انصاف نه دی یوازې په دې کې د اپوزیشن دارونه که دلته زموږ ناست دي دا د دین دی په دې کې څومره حق زموږ دی دومره حق د دین دی په دې وطن دا زموږ د ټولو اجتماعي مسله ده د دې وطن د را روانو نسلونو مسله ده موږ به معاف نه کړي خپل را روان نسلونه که موږ دا وطن په هغې آیین او په قانون او په رول افلا باندې نه روان کړی عمران خان څه خبره بده کړې ده عمران خان کم جرم کړی دی هغه کم ګناه کړی دی هغه په دې وطن کې د رول افلا خبره کوي هغه د آیین د بالادستۍ خبره کوي هغه په دې وطن کې د قانون د حکمرانۍ خبره کوي د هغه په خپل ژوند کې چې موږ او تاسو وګورو یو داسې واقعه شته موږ دې په دې زړه لاس کېږدو داسې یو واقعه شته داسې یو عمل شته چې هغه په هغې کې د آیین او د قانون وایلیشن کړی هغه خو په ګراونډونو کې لا بې دومې د پاکستان نوم اوچت کړی که په سوشل ویلفیر کې راغلی دی نو مې په دنیا کې هغه ناممکنه ممکنات کړي دي که دلته کې سیاست ته راغلی دی په سیاست کې دې قوم ته آواز کړی دی نو هم د دې ملک د هغې 50 کروړو خلکو دپاره ولاړ دی نو دا زموږ او د ټولو اجتماعي مسله ده انشاءالله تعالی چې تر څو پورې زموږ په دې وطن په دې وجود کې سای نو د عمران خان څنګ په څنګ دلته د خپل وزیر اعلی څنګ په څنګ به انشاءالله تعالی که خیر سره موږ ولاړ یو او دغه مقتدر او دغه د طاقت محور چې ځان ګڼي هغې ته دا وایو چې لږ د تاریخ نه زده وکړئ فرعون تم ډېر لوی غرور په خپل طاقت باندې خو الله تعالی موسی د هغه په کور کې لوی کو د هغه په کور کې را ځوان کو او د هغه د هلاکت باعث جوړ دی تم دا وایو چې بس مهرباني وکړئ نور هغې خپل چوکاټ ته راشئ هغې خپل سرکل ته راشئ په خپل ځای باندې ودرېږئ دا ټول قوم به ستاسو سره ولاړي او د دې وطن په آبادۍ او د دې وطن په ترقۍ کې به خپل کردار ادا کوو خو که چېرې دغه خیالي چې موږ به نن یوه دم کې ورکوو سهار به بله دم کې ورکوو بله ورځ به بله دم کې ورکوو نو زما په خیال باندې دا د دې غلط فهمي ده په دې باندې به دې هېڅ ګټه هم ونه مومي ځکه چې دا قوم بیدار دی هغه ورسیز پاکستاني نن ولې په عمران خان باندې ځان وجني ولې پې مین دي صرف په دې بنیاد چې ملکونه د یو نظام لاندې چلیږي په قانون او په آیین چلیږي هغوی په بهر دنیا کې وخت تېروي هلته ګوري چې په دې وطن کې کوم آیین او قانون باندې د خلکو ژوند تېرېږي خو د لا قانونیت او هغه جس کی لاټي اس کی بینس والا کی سره دلته سپیکر صاحب په دې یو شعر باندې اجازت غواړم نور پلې خبرې ختموم وایي په ژوند کې هغه وخت کار شي سړی د بني آدمو چې په کار شي سړی په ژوند کې هغه وخت کار شي سړی د بني آدمو چې په کار شي سړی او د خولې خبرې وي د خولې خبرې سړی هغه چې په کردار شي سړی او چې میوه نه لري صحیح خوبي چې میوه نه لري صحیح خوبي څکه په قد باندې چینار شي سړی او چې د وطن په نامه سر نشیندي او چې د وطن په نامه سر نشیندي د هغې نه ښه ده چې مردار شي سړی